الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نن اولینا زیر بحث مسئلہ دا ذکر دا بالجہر. عوام و خواصو کی جدی خبری پرچار شوی دی چې په زور ذکر دا ناروا دی یا بدعت دی یا څوک زړول خلق ورته حرام وي او صوفی کرام چې د هرې طریقې دی هغه د هغې مجالس د ذکر جهر نه خالی نه وي. نو د علماء د اړخ نه په اهل د تصوف باندې د یو عظیم اعتراض دی چې تاسو ذاکرین بالجهر یې او ذکر جهر یا حرام دی یا ناجائز دی یا بدعت. نو دی ورقاتو کی د مستدلینو د نفع د ذکر بالجهر چې کم استدلال دی د کم آیت نه یا د حدیثونه په آخره کې د هغې جوابونه په اقوالو د محدثینو کې ذکر شوي. نچوړ او خلاصه ده چې د ذکر بالجهر او بالخفیه متعلق متضاد روایات په حدیثو کې موجود، لکه د قراءت بالسر و قراءت بالجهر، په زور قرآن کریم لوستل او پټ لوستل، د دې دواړو متعلق روایات شته. او کله چې په حدیثو کې متضاد روایات موجود شي د هغې احسنه طریقه دا ده چې په منځ کې تطبیق وکړی شي. که نشي کېدی بیا د فیصله په تعارض باندې سند په لحاظ سره د جرح وشي چې کم قوي هغه د معمول به وګرځېږي او مقابل کې ضعیف دی متروک شي. مسئلہ د ذکر بالجهر کې متضاد روایات دي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه بعضې مواضعو کې منع راغلي او بعضی کثیر روایاتو کی ترغیب راغل. داغے تطبیق امام نووی رحمت اللہ علیہ اور دارنگ ابن حجر اسقلانی، ابن حجر حیتمی، علامہ مناوی اور زمنگ بعض فقہاو اور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ پدې سره کړی دی چې دا د حمل کړی شي په اختلاف الاحوال والاشخاص سره. هغه اشخاص چې هغې د کاملین مکملینو نه وي او هغې د مستغرقینو نه وي او اهل د فنا تامې وي او طرفت عینم وساوس و خطرات شیطانی داغه په صحبت ذکر کې قلب ته نه تواری کیږي، نو داغه د پاره افضل چې دی دا خفیه ده او هغه روایات د ترک جهر د ته مخاطب شي.
او کم صوفیه او ذاکرین چې هغه دوام مستغرقین ندي، فناتام نه لري او په صحبت د ذکر کې د وساوسو د خطراتو شیطانیو نه محفوظ ندي، نو د هغې دپاره افضل ذکر جهر دی چې پای کې نشاط راځي، پای کې غفلت ختمیږي، یقظت راځي، خوب ختمیږي، وساوس او خطرات شیطانیو نه پکې اجتناب راځي، هغې نه سړی خلاصیږي، نو د هغوی باره کې بیا ذکر جهر بهتر، یعنی دا د حمل شي روایات د ترک جهر په بعض اشخاصو کامل مکمل باندې کوملو باندې، او کم چې مثبت دي د جهر هغه د حمل شي په عامو اهل ذکر باندې. او دارنګ دویم تطبیق دغه علما په اختلاف د مجالسو باندې کوي، باختلاف الاحوال والاشخاص. که مجلس د نائمینو دا تالیین للقرآنو، مجلس د علم د طلبو او د مصلیینو، نو دغه وخت کې جهر نه ترک جهر بهتر شه، ځکه دا مفضي ګرځي کې ضرر لره نائم ته، مریض ته، مصلی ته، قاری ته، طالب ته، نو بیا ترک جهر بهتر. که دغه چند موانع نه و چرته، بیا هغه روایات دی معمول بهی وګرځېږي چې کم کې ترغیب جهر ته دی، بیا هغه افضل دی. دا تاسو ته ورقاتو کې د علماء و محدثینو دا تطبیقات په منځ روایاتو د جهر او د خفیه کې ذکر شوي. اقوا استدلالات د نافیینو د جهر د وذکر ربک فی نفسک نه دی، او دارنګ د حدیث د بخاری او د مسلم چې صحابه کرام د غزوې نه واپس را روانو او هغوی ته نبی اکرم حللنا وکبرنا، مونږ لا اله الا الله والله اکبر ویل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل اربعوا علی انفسکم، نرمی راولئ په ځانونو باندې، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا انه سمیع مجیب. تاسو کن یا غائب چې کوم دی هغه نه بلئ، بلکې داسې ذات بلئ چې هغه سمیع دی، مجیب دی. دغه ځینه هغه اقوا ادله او د نافیینو دپاره دغه حدیث دی. د هغې په آخر د ورقاتو کې همدغه آیت او دغه حدیث جوابونه د طرفه د مثبتینو نه، ابن حجر حیتمی په قول، د علامه مناوی په قول، د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په قول، د عبدالغنی نابلسی رحمت الله علیه په قول، دا په آخر د ورقاتو کې مذکور دی. نو ځان په چټونو ستړی نه کوي چې یاره داسې حدیث راغلی او داسې آیت راغلی، هغه ما کتلی دي او هغې ته زه په آخره کې مراجعه کوم. قرآن عظیم الشان نه چې کوم مثبتین د ذکر جهر اثبات کوي، هغه د سورہ بقره آیت نمبر 200 او په دې اعتبار چې العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب د ظاهر د نص نه اخذ کوي. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. کله چې پوره کړه تاسې مناسک د حج خپل، پس یادوئ خدای تعالی په شان د ذکر ستاسې آباو لره، او اشد ذکرام بل اشد ذکرام. پس بعض د خلکو نه هغه دي چې یقول ربنا اتنا فی الدنیا وما له فی الاخرة من خلاق، یوازې دنیا غواړي آخرت کې برخه نه. معروف تفسیر په دغه ځای کې دا دی چې دی به د ادای حج نه بعد په بعضې مراکزو د مینا او د حرم کې ودرېدل او د خپل آباو تاریخ به په بلند آواز سره اعلانو. نو ربی کریم د هغې په رد باندې چې تاسو د ادا د حج نه بعد مخکې مو څنګه پلارانو د هغې کارنامې مذاکره کوله، اوس فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، تاسو ذکر الله کوئ په شان د ذکر ستاسې آباو لره.
نو ذکر د دوی آباء لرا په خفیه مجالسو نو په جهری مجالسو تشبیه د ذکر الله ورکړه د ذکر د آباء سره په جهر کې لکه علتم چې څومره جهر کو دغه شان اوس په ذکر الله جهر کوي بل اشد ذکرا دا دغه تاویل تایید کوي بل اشد ذکرا دا د دې تاویل تایید کوي بلکې دا غینه اشد ذکر کوي دا ذکر داسې عبادت دی چې اگر که فقها زیاتو مواضعو کې عام علماء مفسرین محدثین العبرت لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب ته ترجیح ورکوي خو فقها کلم د مسئلې اخذ د عام اللفظ نه کوي فقها چې آیت څه باره کې نازل وي بس هماغه مسئله ته ثابتوي ګوره دای کریمه آغا کسان یحاربون الله ورسوله چې هغوی د خدای تعالی او د نبی علیه السلام سره جګړه کوي جزا د دوی څه شی ده ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض دا څلور جزاګانې او ظاهر نسته چې ګوري هر هغه څوک چې محارب الله ورسوله وي نو سزا یې دا ده چې یا یې قتل کا او یا یې اعدام کا یا لاس او خپت یې الټه کټ کا او یا یې د وطن نه جلا وطن وی شړه اوس بل حدیث مبارک کې راځي چې من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب په اتفاق د علماء محدثینو سره د اولیاء او دشمن محارب الله او محارب الرسول دی لیکن یو فقیم دلته دا فیصله نشي کولای چې یاره د اولیاء او دشمن محارب الله او محارب الرسول دی نو فلهذا سزا یقتل و یصلب و تقطع آیت خوشته داسي او حکم دا په نه چسپانه دا ولی ځکه فقها چې دي هغه عموم د الفاظو ته نه ګوري دا شان ته سودخور چې کم دی په اتفاق د علماء او نص قرآنی نه ثابت دی چې اطلاق د محارب الله په شوی لیکن حکم د سودخور یقتل و یصلب دا نه ولی دای کریمه نازل په حق د قطاع طریقو کې نازل چې د چاباره کې دی نو عموم د لفظ ته فقیه نه کتل خصوص د سبب ته یو کتل خدا فقها داسې دي هر چې مفسرین دي او محدثین دي هغوی به ترجیح چاته ورکوي عموم د لفظ ته ورکوي نه خصوص د سبب ته نو دې ځینه د ذکر جهر اخذ په اصطلاح د فقیه باندې صحیح نه دی ځکه آیت نازل دی په حق د هغه اذکارو کې او تکبیراتو کې چې په ایام التشریق کې ویلی شي ایام التشریق کې چې کم تکبیرات دي نو هلته په حاجیان هم جهر کوي او دلته چې دی نو په عام ملکونو کې په جامع مساجدو کې د مانځه نه بعد ټول جهر پې کېږي که نه نو دا چون کې نازل په حق د ایام التشریق کې دی او فذکر الله کې ذکر د مندوباتو نه دی او دلته فذکر الله کې ذکر واجب مراد دی ایام التشریق کې چې د امام نه یاد وځي او یو د مقتدیانو نه یاد نو ور یادوي به نو خامخا به هغه ذکر کوي که نه په اتفاق د علماو د ایام التشریق وروسته د صلواتو نه دا ذکر څه شی دی دا واجب دی دا د وجوب اخذ د کم ځای نه کوي د فذکرونه وایي دغه آیت نازل په حق د ذکر د ایام التشریق کې دی نو په اصطلاح د فقهاو باندې د عام استحبابي ذکر جهر اخذ د دې ځای نه صحیح نه دی ځکه چې دا نازل شد د په حق د ایام التشریق د واجب تکبیراتو متعلق دی استحبابی عام اذکار د دین اخذول دا اخذ د عموم اللفظ نه دی نه د خصوص السبب نه او فقها عموم اللفظ ته ترجیح نه ورکوي خصوص السبب ته ترجیح ورکوي او هر چې مفسرین دي محدثین دي د هغې اصطلاح دا ده چې اعتبار عموم د لفظ ته دی نه خصوص د سبب ته نو په اصطلاح د مفسرینو د محدثینو باندې دینه ذکر جهر ثابتېږي دینه ذکر جهر ثابتېږي
ولی رد خو نشي کېدی کنه چې آیت ګینی په ذکر جهر رد شرط نه دی، فقط داسې ده چې ایام تشریق دا په زور ذکر واجب وو، نو لا عقل دا خو ته ثابتېږي چې دا ایام تشریق نه غیر دی واجب نه، نو جایز خو شو کنه، جواز خو ته ثابتېږي. که جایز نه وي نو امر غیر جایز په دغه خاصو د عبادت په ورځو کې باری تعالی په امر ولي کول، دا خو ورځې د عبادت دي، الہ دغه عبادت د پاره خاص کړي ورځې دي، نو دغه د عبادت په خاصو ورځو کې خالق په ذکر الله جهري باندې امر ولي وکړو، نو هر کله چې الته واجب شو نو د هغې نه خارج واجب چې نه دی نو دلیل د جواز خو جوړیږي که نه چې یاره دا ذکر جهر جایز عمل دی. که دا غیر جایز عمل وی نو دا غیر جایز عمل په ایام مخصوصو کې خالق واجبولو بیا ولی یو شی ناجایز دی او ته د هغې نه د عبادت خوند دخلي او درجه د وجوب ته یې رسئ، نو اصلا ذکر جهر خود جایز دی کنه، چې جایز دی دغه وخت کې په خاصو ایامو کې چې رد پر رواج د مشرکینو باندې راشي چې هغوی به دغه وخت کې د اباو مذاکره کوله، عام مسلمانان دې د الہ مذاکره وکړي دغه وخت کې، نو دغه علت په وجه باندې چې په مشرکینو رد راشي او د مؤمنینو یو شعار اوچت شي نو دغه ذکر په دغه ایامو کې واجب شو، د دې نه خارج ناروا شو نو دلیل د ناروا نه، دلیل د جواز خو شه کنه چې جایز دی. زاد المسیر فی علم التفسیر اول جل یوسل 93 صفحه کې زما دغه تاویل ته اشاره کوي، پدې کې تاویلات دي. یو دا چې اهل د جاهلیت کانو اجتماع بالموسم ذکروا افعال ابائهم و ایامهم، ایام د جنگ داغي وانصابهم فی الجاهلیه فتفاخروا بذلک، په یو بل په دې فخرونه کول نازل شدایت. همدغه معنا مروی د الحسن البصری و عطا ابن ابي رباح و مجاهد. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په ذکر جهر باندې خپل رساله لیکلی، داغي نوم د نتیجة الفکر فی اثبات الذکر بالجهر، فی اثبات الجهر بالذکر، نتیجة الفکر فی اثبات الجهر بالذکر. او عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه په رساله لیکلی د داغي نوم د صباحة الفکر فی اثبات الذکر بالجهر. او دا دو رسالی خو چې دی دا منتداولی دی، دا مونږ ته رسیدلی رسالی. روح المانی په اتم جلد 428 صفحه باندې د ذکر جهر متعلق د بعض فقها و رسائل نور ذکر کئی. شیخ ابراہیم القورانی علیہ الرحمہ دے ذکر کئی فی تحقیق هذه المسئلہ غجوڑی کڑی دی الفا رسالتین جلیلتین، دو ډیر خکل رسالی لکلی دی. محمود الوسیلی کی ذکر جهر متعلق شیخ ابراہیم القورانی د یو نامه د نشر الظهر فی الذکر بالجهر، نشر الظهر فی الذکر بالجهر، او دویم چې دا اتحاف المنیب الاواه بفضل الجهر بذکر الله، اتحاف المنیب الاواه بفضل الجهر بذکر الله. تقریبا دا سلور رسائل په مسله د ذکر جهر باندې دا اسلاف و نراپاتی دی لکلی شوی. د سیوطی رحمت الله علیه د دغه نتیجة الفکر فی الجهر بالذکر چې کم په حاویل الفتاوا والجلد 315 صفحه باندې دغه رساله موجوده ده، عنوان دا دی نتیجة الفکر فی الجهر فی الذکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى. سائل تپوس کئی سألت اکرمک اللہ عما اعتاده السادة الصوفیہ من عقد حلق الذکر. تپوس کو ملہ د عزت در کی دا هغه څنا چې صوفیه او ساداتو عادت جوړ کړی دی چې جوړی حلقې د ذکر والجهر به فی المساجد، په جماعتونو کې پاغې کې په زور ذکرونه کوي،
ورفع الصوت اوچتی آواز بالتحلیل پلا الہ الا اللہ سرا وهل ذلك مکروه او لا، دا مکروه دی کنه دی؟ دا سائل سوال کړي. الجواب سیوطی رحمت اللہ علیہ جواب ورک انه لا کراہیت فی شیء من ذلك، دغه ذکر جہری کی پیس کم کراہیت نشت. وقد وردت احادیث تقتضی استحباب الجهر بالذکر، سا حادث وارد دی چې هغه مقتضی دی چې په زور ذکر مستحب دی. واحادیث تقتضی استحباب الاسرار بها، سنور حادث وارد دی چې هغه مقتضی دی چې پټ ذکر مستحب دی. والجمع بینهما، جمع پمند دی دواړو روایتینو کې دا د چې ان ذالک دا یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، دا مختلف دي دا حکمونه په اختلاف د حالات او د شخصونو کې. یو شخص د کوملو نوی هغه باندې غفلت ناراضي، وساوس خطرات شیطانی نه لري، هغه ته هغه روایتو باندې عمل پکار دی چې کې استحباب د خفی راغله. یو سړی ته وساوس ټیم په ټیم زړه ته راځي، هغه چې ذکر جهر ونه کی دغه شیطان تختی نه د مجلس نه، نو په دغه پاره دغه شخص د پاره بیا دا جهر بهتر. دا شان احوال دی مصلی و نائم مریض وغیرہ موجود وی، بیا خفیہ بہتر، نئی دغا بے جہر بہتر. کما جمع النووی بمثل ذلك بین الاحادیث الواردہ باستحباب الجہر بقراءة القرآن والاحادیث الواردہ باستحباب الاسرار بها. امام نووی رحمت اللہ علیہ دا قرآن عظیم شان جہر و اسرار کے چی احادیث متضاد کاری پا دغا طریقہ جمع کری دی چی دا اشخاص پوری تعلق لری و دا احوال پوری. وہا انا ابین ذالک فصلا فصلنا، بیا په دغه رساله کې د 15 حدیثونو استدلالات کوي. دې کې چې کوم هغه اقوا استدلالات او هغه ما ورقاتو کې راخپل کړي دي او د هغې سره چې کوم حوالی وي هغه ما ذکر کړي دي. اول صحیح بخاری اول جلد 213 صفحه، امام بخاری باب لگئی باب الذکر بعد الصلاة، ذکر د مانځنه بعد. دیکھی حدیث ذکر کئیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرهم، ابا معبد چ مولا ابن عباس دے حکایت کئی چ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ما تخبر راک ان رفع الصوت بالذکر، وچتول د آواز په ذکر سرام، حین ينصرف الناس من المکتوبہ، کله بچرا وګرځیدل خلق د فرض منځنام، کان علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پا زمانہ دا نبی علیہ السلام کے آوازو چتول پا ذکر باندے دا فرض دا مانزن رستو پا زمانہ دا نبی علیہ السلام کی رواج کان وہ دا عمل پاغا زمانہ کی. وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعتهم، دا عمر کمو بعض وقت کی چې دی حاضر شوی نه دی او کور پاتې شوی د جمع نه، نو دغه وخت کې دی وایي چې كنت اعلم اذا انصرف، ځکه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت د عمر 15 کاله دی. نو دا سوچ کوه چې د هجرت په اول ایامو کې به دی 15 کلنو، بیا 15 کاله د هجرت دوره تیریږي دی 10 کلنو، د عمر کمو. دا دغه وخت کیسه کوي چې دی کشر دی، د 6 کالو دی. او کنتو قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، ازب پویدما چې دی به د مانځنه راوګرځېدل، په دغه ګرځېدو د مانځه د دی باندې څنګه به پویدم اذا سمعته چې ما به دا ذکر واورېده. مسجد کې به یو زنګاوه د ذکر لاړه، په دې به زه هلته په خپل کور کې پوه شوم چې جمع راوګرځېده. دا حدیث بخاری راخسته او ټول کتب الحدیث راخلی. صحیح مسلم دویم جلد 91 صفحه کې ذکر کړي، مسند احمد ابن حنبل اول جلد 368 صفحه، صحیح ابن خزیمه دریم جلد 102 صفحه. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کی د ذکر متعلق دو متضاد بابونه لګولي. یو دا باب دی چې باب الذکر بعد الصلاة،
پدې کې د رفع د صوت بالذکر هغه حدیث معلومیږي او داتې فهمیږي چې امام بخاری رحمت الله علیه د جهر قائل دی، ځکه باب کې حدیث جهری راخلی چې کم د جهر اثبات پکې کیږي. یو دویم باب دی لګئی هغه په کتاب المغازی کې دی، بیا باب ما یکره من رفع الصوت فی التکبیر، والله اکبر کې جهر مکروه دی، جهر مکروه دی. دغه باب د امام بخاری نه بعض محدثین لکه ابن بطال المالکی زی پزی بتاسو په حاشیو کې اربعوا علی انفسکم د حدیث په حاشیه باندې قال ابن بطال رفع الصوت بالذکر دا چې کوم دی نو مکروه دی، به قال عامة السلف او پر عام السلف قول کړي، دا سه عبارات پیدا کیږي د ابن بطال مالکی نه. اغا د ابن بطال مالکی او د ابن حجر اسقلانی په فهم د ترجمو د امام بخاری کی پرای کې اختلاف دی. ابن بطال مالکی وی چې دغه باب امام بخاری ولګو چې باب ما یکره من رفع الصوت فی التکبیر، نو د جهر بالذکر مخالف دی. هغه دا فهم تی ابن بطال کوي. ابن حجر اسقلانی وی نا، امام بخاری چې کوم دی باب الذکر بعد الصلاة لګو او دلته کراهت نسبت تکبیر ته وکړه په باب المغازی کې په کتاب الجهاد کې. نو ابن حجر صاحب دې ته ترجیح ورکوي چې د امام بخاری رایه د جهر د ذکر ده. البته کله چې دی بیا غزا ته روان وي جهاد ته، د جهاد د روانګۍ په ټیم کې چې کله دوی ځي هلته د الله اکبر نعرې چې کوم دي هغه مخلي دي د دې چې دوی کې نشه را نشي. کله کله سړی ډېر جذباتو کې راشي او دا کثرت او په دې بیا په نشه کې راځي. امام بخاری د جهاد په صف کې د الله اکبر د جهر مخالف دی. د ابن حجر صاحب دا رایه ده. نو دغه عبارت تمالن دی ابن حجر اسقلانی شپږم جلد فتح الباری یو سل پنځه صفحه باندې باب ما یکره من رفع الصوت فی التکبیر د امام بخاری باب راخلی اصلاً قول ذکر کئی. اور دا روڑے د امام بخاری پدی کے حدیث دا بی موسیٰ کننا اذا اشرفنا علی وادن حللنا وکبرنا، دا مغا دے چی نافیین تی استدلال کئی. مونگ با چراخکار شو پیو وادی باندی لا الہ الا اللہ بمویل کبرنا تکبیر بو ارتفاعت اصواتنا وازونا بمو او چت کڑی و وازونا بمو چت شویو. بیا نبی علیہ السلام آواز را باندے ہو کچھ اربو الانفسکما سیاتی شرح فی کتاب الدعوات انشاءاللہ قوله اربعو ففتحی دا موحدی سر چی بادا اے ارفقو نرمیو کئی پزانونو باندی. قالت تبری وائی پدی کی کراہیت درف الصوت بالدعا والذکر دے. وبه قال عامة السلف من الصحابہ والتابعین انتہا. وصف ابن حجر سے سوئی وتصرف البخاری یقتضی ان ذلك خاص بالتکبیر عند القتال. ابن حجر سے سوئی دا طرز و طریق دا ترجمه دا بخاری تقاضا دا دی کئی چی دا کراہیت مختص دے تر تکبیر عند القتال. اما رفع الصوت فی غیره دا دغا ٹیم نا بغیر پا بلزی کی آوازو شتول پا ذکر یا پا تکبیر فقد تقدم فی کتاب الصلاة حدیث ابن عباس ان رفع الصوت بالذکر کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن صرفو المکتوبہ وتقدم البحث فیه هناک. اس دا ابن حجر سے عبارت نسنہ چھوڑ روزی عمدہ روزی چی دیوی امام بخاری چی کما ترجمہ لگولی دا کراہیت دا رفع الصوت بالتکبیر دا مختص تر قتال دا آغا ٹیم کے دے مکرو گنی ہر چی دا دین بغیر بل ٹیم کے دا آغا دا ابن عباس سے دا جہر حدیثی چی ذکر کردی دا آغی ندرائے معلومی گی چی دے دا جہر قائل دے. حدیث دا اربعوا علی انفسکم عبدالحی لغنوی رحمت اللہ علیہ فصباحت الفکر کی او دارنگ محدثین مجاب گرزی پا دے سران چی دا امر تشفیقی دے، امر تشفیقی دے تشریعی نہ دے. دا فقہا دی الفقہا اعلم بمعانی الحدیث، دا حدیث پا معنی دوی پوئیگی موتا دمرا نہ پوئیگو. او دل تلفظ دا اربعو دل تیدانہ دے ویلے چی وقفو پٹ کئی آوازونم دسی نوی اربعو معنی ارفقو
د رفقت نه دی، نرمۍ نه دی، شفقت نه دی، په ځان لږه نرمي راولئ. او دغه عمل چې شوی و د غزوې نه په واپسۍ کې شوی و او دوی چغې والې، ستړي وو، جهاد ستړي کړي وو، سفر ستړي کړي وو. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو اوازونه نرم کړئ. نو عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه دا امر تشریعي نه دی چې تر دې نه نهي ثابته کړي او جهر ته مکروه وایي، دا امر تشفیقي دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې رحم راغلی، شفقت پې راغلی. داسې مثال دی. مثلا یو معروف شیخ چې داغه قول خلکو ته مقبول وي، هغه ناس د ذکر جهر کیږي ډېر. په دې آخره کې یو نوی کس مجلس ته راغی، ذکر جهر باندې ذاکرین ستړي شوي دي او دلته دا شیخ ورته وایي بس دی، بس نور بند کوي ذکر. دا نوی چې دې مجلس ته راغی هغه خوره کې خبره چې یاره فلانې شیخ هم د ذکر جهر مخالف دی، زورلم خلکو ذکر جهر کو هغه بند کو. نو څنګه یې بند کو؟ ناجایز یې ګڼله؟ ناجایز یې نه ګڼله، خو خلک ستړي وو، شفقت یې پې وکړه که نه؟ خلک ستړي وو، شفقت یې پې باندې وکړه. فقها دغه وایي چې د اربعو علی انفسکم امر نبی علیه السلام تشریع نه ده کړې چې دا ګینې ناروا دی نو ولې کوئ؟ تشریع نه ده، بلکې دا شفقت دی په دې صحابو باندې چې غزا کې ستړي شوي یئ، په لاره ستړي یئ، په ځان لږه نرمي راولئ. که تاسو یې پټه مو که ستاسو خالق خو یې اوري که نه. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دغې نهي دغې امر اربعو هغه وجه فقهاو حمل کړه په تشفیق باندې، نه په تشریع باندې.